أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مؤمنون اتلسم سپارہ آیات نمبر 69 افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون دلته کې استفهام انکاری دی او دا وجه یعنی چې دی ایمان د نه راوړو یو وجه موجود نه و او د دې د ایمان د راوړو ټول وجه موجود وي خو بیا دا کوم چې ازلی بدبخت او دی ایمان نه دی راوړي څومره نښې د ایمان د راوړو چې وي هغه دې ته موجود وي لکه پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دی ایمان نه راوړو نو نبی علیه السلام خو د دې سره 40 کاله پاتې شو او د دې په دغه کې په معاشره کې لوی شو او د نبی علیه السلام اخلاق خپې جندل دی نبی علیه السلام ډیر د خوانه پیجندو د هغوی نسب ورته معلومو ار یو سیز ورته معلومو دا ورته پته و چې نبی علیه السلام چېرته مکتب سکول یونیورسټۍ کالج ته نه دی تللی د یو عالم خواله نه دی تللی دا دې ټولو ته پته وه او ټولو ته پته و چې دا امین دی او دا صادق دی بلکې امین او صادق لقب ورله دی ورکړ او هم نبی علیه السلام صادق او امین د دې ارس باوجود چې دی نبی علیه السلام پیجندو چې دې د چا خواله نه دی تللی د جادوګر خواله نه دی تللی د عالم خواله نه دی تللی سکول مدرسې ته نه دی تللی یو امي دی او بیا د نبی علیه السلام د مبارک ژبې نه داسې ناشنا کلام اوریدل چې ټول شاعران او ټول ادیبان او ټول بلیغان ورته ګوته په خوله باندې دي چې د انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر د دې صورت په شان صورت چا جوړ نه کړلی شو په دروازه باندې وي دا صورت ولیکو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر او د الله تعالی شان دادی چې په کوم وخت کې د کوم سیز رواجی په کوم قوم کې او کوم سیز پکې غالب وي نو هغه شان د معجزه پیغمبر لور کی لکه د موسی علیه السلام په دور کې د سحر رواجو نو الله تعالی ورله د معجزه ورکړه چې ټول ساحران ناکام کړل او د نبی علیه السلام په دور کې د شعر او د شاعرۍ رواجو عرب اکثر چې کوم دي شاعران نو چې دا آیات په دروازه باندې ولیکو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یو شعر براتلو او چې د دې په شانتي یو کړه ورپسې جوړه کما هغه به په دروازه آیات یو شعر ولیکو نو لاندې به شاعران راتلل خپل کړه به رستو جوړوله هغه به بس لیکله ټول شاعران بتلل او غوته به خلک نیوله او اس یو قسمه یو شعر ورپسې رستو جوړ نکو اخره کې یو شاعر راغی غوته لاندې ولیکل والله ما هذا كلام البشر په الله تعالی مې د قسم چې دا د بشر د انسان کلام نه دی دا د الله تعالی کلام پس دغه جمله ولیکله او نورې څه ونه لیکل نو دې ټولو ته پته وه د ایمان د راوړو ټولې وجې د دې موجود وي د ایمان نه راوړو د دې یو وجه موجود نه وه بیا ایمان نه دی راوړی دغې هغه وجې الله تعالی ذکر کوي افلم یدبروا القول آیا دوی سوچ نه دی کړی القول په دې قرآن باندې ام جاءهم دی په دې قرآن سوچ نه دی کړی ام جاءهم
یا راغلی دی دوی ته ما هغه څه لم یأتی چې نه دی راغلی آباؤهم الاولین د دوی مخکني مشرانو ته یعنی داسې نوي څیز نه دی دا کلام چې کوم دی موسی علیه السلام ته هم راغلی دی عیسی علیه السلام ته هم راغلی دی داود علیه السلام ته هم راغلی دی یعنی آسماني کتابونه په هغې هم نازل شوي داسې نوي څیز نه دی چې دې ته کوم دیوي زموږ مشرانو ته نه دی راغلی نو چې نوي څیز نه دی نو پکار ده چې دې ایمان راوړی وي په دې قرآن باندې دویم ام لم یعرفو یا دوی نه دي پیژندلی رسولهم خپل رسول دی خپل رسول نه دی پیژندلی فهم چې دوی له د هغه منکرون نه ناشنا دي نو آیا دی دا پیغمبر نه دی پیژندلی د خو نه 40 کاله زندګي پکې تېره کړله او د دې سره په یو معاشره کې پاتې شو دی ورله صادق او د امین لقب ورکو چرته دروغ نه دی ویلي چرته دوکه نه ده کړې چرته چاته چې کوم دی ترخه خبره نه ده کړې همیش لپاره د خلکو د خیر دپاره سوچونه او کارونه کړي دي او دروغ یې نه دی ویلي مکتب مدرسې ته نه دی تللی نو دی دا پیغمبر نه پیژني نو چې پیژني چې دی مکتب مدرسې ته نه دی تللی او بیا هم داسې ناشنا کلام چې کوم دی اوري دې نه معلومه دا شوله چې دا د انسان کلام نه دی دا د شاعر کلام نه دی دا د الله تعالی کلام دی او د الله تعالی په حق پیغمبر دی نو دا وجه موجود و د ایمان دراوړو د ظالمانو بیا هم ایمان رانوړو ام لم یعرفو یا دوی نه دی پیژندلی رسولهم خپل پیغمبر فهم پس دوی له د هغه نه منکرون ناشنا دي پس دوی د هغه نه ناشنا دي نه دي اشنا دي ورسره د استفهام انکاري دی ام یقولون آیا دوی یا دیوای به چې په د باندې جنت لیونتوب دی د ظالمانو به نبی علیه السلام ته د لیونتوب نسبت هم کو چا به د مجنون دی چا به د ساحر دی چا به د لیونی دی نو الله تعالی فرمایي چې ام یقولون آیا دوی وای دا کافران به چې په د باندې یعنی نبی علیه السلام باندې جنت لیونتوب دی نو الله جواب کوي بل جاءهم بلکې لیونتوب نه دی بل جاءهم بلکې راوړی دی دوی ته بالحق حق کتاب حق دین و اکثرهم او اکثر د دوی نه للحق د حق نه کارهون و اکثرهم او اکثر د دوی نه للحق د حق لرا کارهون بدګڼونکي دي نو دا پیغمبر لیونی نه دی دی روغ دی خودی ته حق کتاب او حق دین راوړی دی او دا ظالمان حق دین دا بد ګڼي نو د دې وجې نه د دې د سحر او د جادو او د لیونتوب نسبت کی بل جاءهم بلکې راوړی دی دوی ته بالحق حق دین لرا و اکثرهم او اکثر د دوی نه للحق د حق نه کارهون للحق حق لرا کارهون بد ګڼونکي دي ولو اتبع الحق کچره تابع وی حق اهواءهم د دوی د خواهشاتو لفسدت السماوات والارض نو خامخا به خراب شي اسمانونه او ځمکه ومن او هغه څو فیهن چې بدیږي دي ولو اتبع الحق کو چېرې د حق تابعداري کړې وي نو کو د حق نه مراد الله تعالی شي نو بیا به مراد دا شي چې کو چېرې الله تعالی د دوی د خواهشاتو د خواهش سو د دې خواهش شرک کو چې د الله تعالی سره په خدای کې بوتان شریک کی شرک ور سره چې کوم دی جوړ کی شریکان ور سره اونیسی نو کو چېرې د دین او حق نه مراد الله شیا د الله تعالی مراد دی نو کو چېرې د الله تعالی د دې د خواهشاتو تابع شي وی الیاذ بالله نو بیا ټول ملک او ټول دنیا کې به شرک خور شي وي دا غي نتیجه به دار راوتلی و چې الله تعالی به عذاب راوستي او ارسه به ختم کړي یا د حق نه مراد پیغمبر علی السلام شي نو کو پیغمبر علی السلام د دوی د خواهشاتو تابعداري کړې وي نو الله تعالی به ډیر داسې نشي کېدی دا ناممکنه ده پیغمبر خو الله تعالی د حق ته پرچار د بار را لیږي خدا اسی یو بالفرض والمحال خبره کوي مونږ کله کله وایو د منطقیان په منطق کې چې بالفرض کو چېرې د اسمان د لاندې وي او ځمکه د پاسه نو ځمکه نه د پاسه د اسمان د لاندې خو بالفرض داسې وي نو داسې ده نه نو د پیغمبر نه د حق نه علاوه بل لار اختیارول دا د پیغمبر نه ناممکنه ده ځکه پیغمبر الله تعالی د خلکو د هدایت لپاره را لیږي د دې وجې نه انبیا علیهم السلام الله تعالی ټول معصوم پیدا کړي دي الله تعالی بچ ساتلی
نو کو مراد د پیغمبر علیه السلام شنو کو پیغمبر علیه السلام د دوی د خواهشاتو تابعداري کړې نو بیا هم الله تعالی ډیر په قهر شو ډیر غوسه شو د هر څه به درهم برهم کړي یا د حق نه مراد دین شي نو کو دین دی هم مراد شي د حق نه نو بیا هم کو دا دین د دې د خواهشاتو تابع شوی نو بیا به هم شرک ټول دنیا کې خور شوی بس د ټولو نتیجه دا ده چې شرک په ټول دنیا کې خور شوی نو نتیجه به دا راوتله چې الله تعالی به د ځمکه ورته ول اسمانونو په دې ټولو به عذاب راوستي ورسره به درهم برهم کړي ولو اتبع الحق کو چرې تابع شوی حق اهواءهم د دوی د خواهشاتو لفسدت السماوات والارض نو خامخابه خراب شي اسمانونه او ځمکه ومن او هغه سو فيهن ناجب د اسمانونو په د ځمکه کې دي بل اتیناهم بلکې ورکړی دی موږ دوی ته بذکرهم د دوی نصیحت مراد قرآن مجید دی چې دې ظالمانو له موږ د دې نصیحت ورکړل چې دې نصیحت قبول کی قرآن مو تراوسته دی فهم پس دوی عن ذکرهم د خپل نصیحت نه یعنی د قرآن نه معرضون اعراض کوونکي دي ام تسألهم نبی علیہ السلام د الله فرمای ام تسألهم آیات غواړي د دوی نه خرجن مزدوری ته د دینه مزدوری غواړي به تبلیغ باندې نو ما اجر الا علی الله پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه مزدوری نه غواړم زما مزدوری په تاسو باندې نشته صرف الله تعالی باندې ده نو پیغمبر په دعوت او تبلیغ باندې شانه مزدوری نه غواړي نو نبی علیه السلام د الله فرمایي چې ته د دې ظالمانو نه مزدوری خو نه غواړي او بیا هم د ایمان نه راوړي نو ته او تا د پیسې غوښتې په دې دعوت باندې او په دې ایمان راوړو باندې نو پکار ده چې دې ایمان نه وي راوړی خو ته دې مزدوري نه غواړې پیسې ته نه غواړې نو چې نه غواړې نو دا وجه د ایمان د راوړو موجوده نه پکار ده چې دې ایمان راوړي ته بس خپل مطلب نه کوي خو د دې د خیر خوای دپاره لګیایي نو ام تسألهم آیات غواړي د دوی نه خرجن څه مزدوري فخراج ربک پس مزدوري ستا د ربو خیر ډیر غوړه ده ستا د رب چې کوم مزدوری تعالی ستا کوم رب درکې ډیر غوړه ده او هو خیر الرازقین هغه بهترین رزق ورکوونکی دی دې طرف ته اشاره ده چې د دین ته نه غواړي تعالی به الله تعالی مزدوری درکې په آخرت کې او په دنیا کې الله تعالی رزق ورکوونکی دی چې رزق ورګینو تا ته خپل رزق درکې او هو خیر الرازقین هغه بهترین رزق ورکوونکی دی وانک او بشک وانک او بشک ته لتدعوهم خامخا تبلی دوی لرا الى صراط مستقیم نیغ لارې طرف ته نو دا وجه د ایمان دروړو موجوده ده چې ته دې کګې لارې ته دې بالې نو پکار ده چې دې ایمان نه راوړي خو دې خو سمې لار ته بالې او دا ظالمان بیا ایمان نه راوړي نو دا وجه د ایمان دروړو موجود ده چې وانک لتدعوهم او بشک د خامخا بلی دوی لرا د کافرانو لرا الی صراط مستقیم هغه نیغ لارې طرف ته چې هغه د اسلام والا لار ده قرآن والا لار ده وان الذين او بشک هغه کسان لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي بالآخرة په آخرت باندې عن الصراط د لارې نه بالآخرت دوی ایمان نه وروړي په آخرت باندې عن الصراط دوی د سمې لارې نه لناکبون دوی خامخا مخ ګرځونکي دي ایمان په آخرت نه وروړي نو جنت والا چې کومه لار ده صراط مستقیم نو د هغې نه دي د دې وجې نه مخ اړي ولو رحمناهم کو چېرې موږ رحم وکړو په دوی باندې وکشفنا او موږ لرې کړو ما هغه څه بهم چې په دوی باندې دي من ضر د تکلیف نه نو للجو نو خامخا به دوی ورننوزي فی طغیانهم په سرکشۍ خپلې کې یعمهون سرګردانه به وي ولقد اخذناهم او په تحقیق سره موږ نیولي وو دوی لره بالعذاب په عذاب سره فما استکانوا پس دوی فرمانبرداري ونه کړه لربهم د خپل رب وما یتضرعون او نو دوی چې عاجزي کړې وي ولو رحمناهم الله تعالی فرمایي چې بدی باندې کوم راغلی عذاب وي او موږ په خپل رحم سره هغه عذاب د دین لري موږ راغلی عذابي او د دین هغه عذاب لري کو نو چې لري کو نو دا ظالمان دغه عذاب په خپل سترګو ویني خو بیا د عذاب لري کولو نه وروسته دی بیا ایمان نه راوړي اشاره پکې
د نبی علیه السلام هغه بددعا طرف ته ده چې قریشو ته نبی علیه السلام بددعا کړې وه چې خدای دې په تاسو باندې د یوسف علیه السلام په شانتې کات راولي. نو 9 کاله په دوی باندې قادسالي راغلی وه په قریشو باندې په اهل مکه باندې او په 9 کاله کې دوی دومره خراب شو چې په ډیرانونو به ګرځېدو وچه سرمن به وموندله هغه به ټک وخله او به انځر هغه به خوړ ګندګي به خوړله مردارې به خوړلې قسم قسم تکلیفونه 9 کاله په دې باندې قادسالي تېره شوله. دې کې ابو سفیان راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دله ایمان نه راوړی. نبی علیه السلام ته ویل الله پیغمبره وی تاسو په خپله نه دي ویلي چې زه رحمت للعالمین یم د ټول دنیا د ټول عالم دپاره زه رحمت الله تعالی جوړ کړی را لېږلی. قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. نبی علیہ السلام ته الله فرمایي ته مونږ رحمت وما ارسلناک ته مونږ نه لېږلې الا رحمتا مگر رحمت مو لېږلې للعالمین د عالمونو دپاره. نو نبی علیہ السلام د مرغو دپاره د مارانو دپاره د شرمخانو دپاره د انسانانو پیریانو ټولو دپاره رحمت. نو نبی علیہ السلام ته ابو سفیان له ایمان نه راوړي وي تاسو نه دي فرمایلی چې زه رحمت للعالمین یم. نبی علیہ السلام ته بېشکه بیا ورته وی ای د الله پیغمبره تاسو نه دي فرمایلی تاسو موږ ته د صلې رحمۍ حکم نه کوئ چې تاسو یو بل سره صلې رحمي کوئ. نو بېشکه ما تاسو ته حکم کړی وی د الله پیغمبره دا خو ټول ستا خپلوان دي. نو څه دی په جنګ بدر کې په توره باندې هلاک کړل تباه دې کړل ځکه جنګ بدر کې د دې 70 سرداران هغه وژلي شي. نو څه دی راله په توره باندې ووژلل او دا چې کوم پاتې دي په قادسالۍ سره هلاک شي دا خو ته صلې رحمي نه کوې ته خو موږ ته حکم د صلې رحمۍ کوې. نو پکار ده چې ته د دې دپاره دعا وکړي او د دې نه زموږ نه دا عذاب اوچت شي. واړه چې کوم دی تړ کېږي لوی تړ کېږي د الله پیغمبر ته خو د صلې رحمۍ حکم کوي. دا ټول ستا رشته داران دي د الله نه سوال وکړه چې الله تعالی قادسالي ختم کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی نه دعا وکړله او قادسالي الله تعالی ختمه کړله. نو هغه قادسالي 9 کاله په دې باندې کات تېر شو دي پکې مردارې وخوړې دي پکې پلیتې وخوړې دي پکې وچې سرمنې وخوړې قسم قسم تکلیفونه یې تېر کړل. الله پرې رحم وکړو هغې ته اوچت کړل د نبي علیه السلام د دعا د برکته. دې ظالمانو بیا هم ایمان راونوړه په نبي علیه السلام. نو دې طرف ته پکې اشاره ده چې ولو رحمناهم کو چېرې موږ رحم وکړو په دوی باندې وکشفنا او موږ لرې کړو ما هغه څه بهم چې په دوی باندې دي من ضرن د تکلیف نه نو للجو نو خامخا به دوی ورننوځي فی طغیانهم په خپلې سرکشۍ کې په خپلې سرکشۍ کې یعمهون دوی به سرګردانه وي دوی به ښه سرکشه شي خو ایمان به رانه وړي. دا ځلي بدبخته دي چې په دې ایمان رانه وړو چې نبي علیه السلام یې وپېژني په حقه پیغمبر دی او بیا هم ایمان رانه وړو نو دوی په دې خبره باندې څه ایمان راوړي. ولقد اخذناهم او په تحقیق سره مونږه نیولي دوی لره بالعذاب په عذاب سره دک عذاب ته مراد دی. فمستکانو پس دوی پرمن برداری ونکړه لربهم خپل رب ته وما یتضرعون او نه دوی عاجزي وکړله عاجزي ونکړله د الله تعالی حکم یې ونه منو او الله ته خپل ځان هم عاجز ثابت نه کړو په دې عذاب په صورت کې عذاب یې الله موږ پرې راوستی و خو دوی به یې عاجزي ونکړه پرمنه حتی تر دې پورې اذا فتحنا هر کله چې موږ پرانځو اذا فتحنا هر کله چې موږ کولاو کړو علیهم په دوی باندې بابن دروازه عذاب شدید د سخت عذاب د دې به الله سترګې غړېږي چې کله به د سخت عذاب دروازه کولاو کړو او د سخت عذاب دروازه څه ده د دې نه عذاب اخروي مراد دی چې هلته کې بیا دې ډېر چغې وي خو هغه چغې دې ته بیا پیدا نه ورکړي. حتی در دې پورې اذا فتحنا هر کله چې موږ کولاو کړو علیهم په دوی باندې بابن دروازه ذا عذاب شدید د سخت عذاب اذا هم نو په هغه وخت کې به دوی فیه په هغې کې مبلسون نا امید وي هلته بیا د دې امیدونه ختم وي چې کله جهنم ته ورلړږي او د جهنم دروازې پسې لي وکړي شي نو بیا به د دې ټول امیدونه ختم شي خو بیا دوی د هغه خفګان او حسرت او هغه افسوس هغه ارمان نه ورکړي هغه دغه نه ورکړي فایده نه ورکړي. بس افلم یدبروا القول آیا دوی سوچ نه دی کړی په دې قرآن باندې ام جاءهم
یا راغلی دی دوی ته ما هغه څه لم یأتی چې نه دی راغلی آباءهم الاولین د دوی پخواني مشرانو ته ام لم یعرفو آیا یا دوی نه دی پیژندلی رسولهم خپل پیغمبر فهم پس دوی له د هغه نه منکرون څه ناشنا دي ام یقولون آیا یا دوی وایي به چې به د باندې جنتون لیونتوب دی بل جاءهم بلکې راغلی دی دوی ته بل جاءهم بلکې دراوړی دی دوی ته بالحق حق دین و اکثرهم او اکثر د دوی نه للحق د حق نه کارهون بد ګڼونکي دي ولو اتبع کو چېرې تابع وي الحق د حق دین اهواءهم د دوی د خواهشاتو لفسدت السماوات والارض نو خامخا به خراب شي اسمانونه او ځمکه ومن فیهن او څه په دې کې دي بل اتیناهم بلکې مونږ ورکړي دوی ته بذکرهم د دوی هغه نصیحت یعنی قرآن فهم پس دوی عن ذکرهم د خپل نصیحت یعنی قرآن نه معرضون مخ اړونکي دي ام تسألهم آیت غواړي د دوی نه خرجن سمزدوري فخراج ربک پس مزدوری ستا د رب خیر ډیره غوره ده وهو خیر الرازقین هغه بهترین رزق ورکوونکی دی وانک لتدعوهم او بېشکه ته خامخا بلې دوی لره الی صراط مستقیم نیغې لارې طرف ته وان الذین او بېشکه هغه کسان لا یؤمنون چې دوی ایمان نه راوړي بالآخرت په آخرت باندې عن الصراط دوی د سمې لار نه لناکبون خامخا مخ اړونکي دي ولو رحمناهم کو چې رحم وکړو موږ په دوی باندې وکشفنا موږ لرې کړو ما هغه څه بهم چې په دوی باندې دي من ضر د تکلیف نه نو للجو نو خامخا به دوی ورننوځي فی طغیانهم په خپلې سرکشۍ کې یعمهون به دوی سرګردانوي ولقد اخذناهم او په تحقیق سره موږ نیولي دوی لره بالعذاب په عذاب سره فما استکانوا لربهم پس دوی فرمانبرداري ونه کړه د خپل رب وما یتضرعون او نه دوی عاجزي وکړه حتی تر دې پورې اذا فتحنا هر کله چې موږ پرانځو علیهم په دوی باندې بابن دروازه ذا عذاب شدید د سخت عذاب اذا هم نو دغه وخت کې به دوی فيه په دې کې مبلسون نا امید وي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين